لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الملك كله، يا محسن يا منعم يا منيب، يا محسن يا منعم يا منيب، يا قديم الإحسان أحسن إلينا بإحسانك القديم، يا قديم الإحسان أحسن إلينا بإحسانك القديم. الله ولي الذين آمنوا. حضرت بشیر آوری اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نهاد مردجات نزاد چمرد دے داغی دے یادولو منتقل تعلیم شدد داغی نقشہ دے مبارک پجب باندے اور دے پدی وجود باندے منتا اللہ داغی نقشہ خکارا کرد. مطلب ام دادے چې دغه ځای کې د یوازې والي دغه ځای کې چې کوم دی د دهشت ځای کې صحرا کې د مرګ بې بسۍ کې سختو کې دا فکر موږ له په ژوند پکار دی او د دې علاج چې کوم دی هغه د بنده بندګي ده د خپل مولا. خو افسوس دا دی چې شیطان چې کوم دی دې موږ مرګ ته بلي د ایماني ژوند د برکاتو نه موږ دې محروموي. نو د هغه څیزونو به موږ رابلي چې په هغې سره موږ ته مرګ راځي، ځکه چې دا د الله د یادو نه او د بندګۍ نه علاوه ګناهونو ته د ده زموږ بلنه کېږي. دې موږ ګناهونو ته راولي، په ګناهونو زموږ زړه مري، په ګناهونو زموږ په زړه او د خپل مولا په منځ کې حایل راځي، پرده راځي، دوري راځي. د الله رحمت او د الله نظر عنایت دا موږ ته هر آن کې چې کوم دی د هغه په رحیمانه شان جاري دی. لیکن شیطان زموږ دا زړه په کبایرو او په ګناهونو او په نقدشاتو او په دورۍ د تعلیماتو د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتو بې پروایۍ کې زموږ دا زړونه تباه کړي. نو دا شیطان موږ په دوکو سره مرګ ته راولي او حقیقت دا دی چې ایماني ژوند خپل شان دی. نو چاته چې الله ایمان ورکړي او د ایمان چې کوم دی د هغې په تقاضا باندې هغه د الله بندګي د قال الله او قال رسول په نقشه باندې قایم کړي او په محبت او په اخلاص سره او په صدق سره او په عاجزۍ سره ټول ځان هغې ته وورځوي، نو هغه سړی په حقیقت کې ژوندی دی، د ده زړه ژوندی دی. یو خو داسې خلک کفار دي، الله دې زموږ او ستاسو د هغوی د بوی نه او د هغوی د رواج نه او د هغوی د لباس نه څومره زموږ وسي موږ د هغې نه خدای بچ وساتي او هغه لباس شریعت د شریعت لباس او جامه الله موږ ته ناسته ولاړه خوراکات نصیب کړي. نو دا چې کوم دی د زړه ژوند دی په دې دی. نو حقیقت کې کافر چې کوم دی سترګې د ده ژوندی دي، اندامونه د ده ژوندي دي، زړه یې ظاهري ژوند زړه یې چې کوم دی ظاهر کې ژوندی دی، خو په حقیقت کې دی مړ دی، ځکه چې د دغه آخرت یاد ورسره نشته، د الله د ملاقات فکر یې نشته، په غفلت کې چې کوم دی واقع دی او په غفلت په تیرو په ظلماتو کې غرق شوی دی. دغه حقیقت کې مړ دی. الله دې موږ او تاسو ته د ایماني ژوند نصیب کړي، ځکه چې د دغه بېدینو خلکو ژوند څه دی؟ بې فایدې دی، بې نتیجې دی، بې اثره دی، بې فیضه دی. دی ته چې د ځان ته پیدا کېږي نه مخلوق ته کېږي. ده په الله باندې ډېر لوی بدګماني ده چې الله دا نظام جوړ کړی دی. الله جل جلال حی و قیوم دی. زموږ او ستاسو د ژوند مالک څوک دی؟ الله. زموږ ستاسو چې کوم دی د ژوند مالک څوک دی؟ زموږ ستاسو د ژوند خالق څوک دی؟ الله دی. الله حی و قیوم دی. زموږ ژوند عارضي دی. لیکن د شیطان چې کوم دی موږ چې کوم دی
أغا عملتا وأغا أكيدوتا وأغا مجالسوتا أغا تفسيلا تفسير معلوم بي من جراف كله تزمن تلوني ملكلا زمن تلوني قابل كلا زمن تلوني أغا نورانية روشنائي ختمكلا دكا تدا كنونا كبايب لا حائل دي دا پرده دا اللہ دے نظر اللہ نظر رحمت گئی لیکن من تجکم دے دا اللہ دے طرفنا دا عرش بلینا ہر وقت برکات راجی ہر وقت کرامات راجی ہر وقت چکم دے دا اللہ چکم دے عنایات راجی لیکن سلم بڑی آگے کی ظاہر راجی نمگا تاقینا محلوم ہے آنا کی دا جاری دا خبر چی دا اللہ دے طرفنا عنایات مہربانے رحمتونا برکات دا هر وقت را جاری دی دا اللہ پا حکم باندې لیکن التا ظلم مروی نو باتی حضرت سے منگتا چکم دے دگڑا دا جوان چکم دے اگر طریقہ و خولا اللہ دی دینا عجر ورکی حضور اگے سپرنات فرمانے چی پاسو مرگ یاد ساتھائی من مرگ دی بچی یاد ساتھائی دا مرگ نرستو دا احوال ہم نکر گوئی چاگا بسا سالی دی اگر اپنا نجونے اللہ تا جونے غروی احوال اللہ بزرگان فرمائی ان ذنوبی کثیرتن و ان رحمتک من ذنوبی اوسع خدایا زما گناہونه بے حساب دي د ژبې بے حساب دي د سترګو بے حساب دي د غوږو بے حساب دي د زړه غلط چې کوم دی جذبات بے حساب دي الله ذوالجلال ډېر زیات دي زما گناہونه لیکن رحمتک من ذنوبی اوسع لیکن زما د گناہونو وسعت ستا د رحمت وسعت په مقابله کې هېڅ نه دی خدایه په ما رحمت اللهم ان ذنوبي دا د ضرورګه زما ګناهونه تا ته ضرر نه شي ټول کافر په کفر کې او په انکار کې او په دهریت کې او د الله چې د دوره کې د هغې په مشتونو لګیا دي د حق په مقابله کې ګرځي لیکن د الله په خدای څخه دیو دي د الله نظام ته وګورئ الله ذوالجلال چې کوم دی د دې ځمکې پالونکی دی که دا ځمکه چې هغه پالي الله د دې هوا چې کوم دی سمندر د ځمکې اسمان په منځ کې د دې پالونکی څوک دی دا به تخلیدلي وه د دې نه دا الله دی او دارنګې الله سنبالونکی چې کوم دی د سمندر دی الله دا سمندر چا سنبال کړی دی الله چې کوم دی سنبالونکی د نور ده چې دا یو لوی مجسم مخلوق دی دی خو د یو سکند پرګو کې دی په خپل نظام باندې جاري دی دا سنبالول څوک کوي الله کوي دا ځمکه چې کوم دی موږ الله سنبالوي زموږ مړي هغه چې کوم دی په ځمکه کې الله سنبالوي زموږ چې کوم دی ژوندي په ځمکه باندې الله سنبالوي الله حی قیوم دی الله حی قیوم دی الله حی قیوم دی الله دې زموږ ستاسو زړونه ژوندي کړي په خپل ذکر باندې او د آخرت چې کوم دی په فکر باندې وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې زموږ محترم نعمته چې دا الله ذوالجلال کامل دی زیاته کړی دی کامل دی رسان دی الله ذوالجلال ته برکات زموږ په شریکه باندې دی سره نصیب کړي او الله دې دی ترې دی رساني هغې ته نور هم چې کوم دی الله هغه مخلوق سیرابي نصیب شي الله د زړونو روشنایي نصیب شي نو ګوره چې په سترګو کې نظر وي خو چې په زړه کې مړی مړی نظر پکې وي موږ د الله نه د زړه ژوند غواړو د زړه ژوند چې کوم دی هغه غفلت په وجه باندې هغه موږ ته نه حاصلېږي الله ذوالجلال دې په موږ رحیمانه کرم باندې کریم دی نااهلو ته او دارنګې چې کوم دی نالایقو ته په خپل کرم باندې الله فضل وشي موږ دا لایق یو نااهله یو الله دې زموږ ستاسو چې کوم دی د دې په موږ په خپل جانب کرم وکړي الله جل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لبدي وهو على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وإنها ساءت مستقرا ومقاما
ربي ادخلني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اللهم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد طاعتنا وزد شوقنا وزد عشقنا وزد علمنا وزد نعمتنا يا ربنا برحمتك نستغيث اللهم انا نسألك أن تنور ظاهرنا وباطننا بنور من عندك وربنا إننا نسألك أن توسع علينا كل أمر ضيق يخرج منك بحق يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أسألك أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجبارك وتحت كنوبك أبدا ما بقيتنا اللهم افتح بعد قلوبنا بذكرك واقيم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى اللهم إنا نعوذ بمعافاتك عن عقوبتك وبرضاك عن سخطك وأعوذ بك منك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وبجاة نقمتك وجميع سخطك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة في الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك دائما مغفرتك وموجبات رحمتك ومنشئات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا اللهم واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها أحوالنا وطهر بها سنتنا وانس بها وحشتنا يا ربنا بحرمة سيد المرسلين آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى